السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين نن بمونږ ان شاء الله د غسل مسائل بیانو چې باغی کې د غسل فرایض، د غسل سنت، د غسل مکروهات او بیا د غسل صحیح طریقه. د غسل فرایض که په فرضو کې یو هم فرض پاتې شي نو غسل نه کیږي، بلکې که د یو وخت مقدار زی وچ پاتې شي نو غسل نه صحیح کیږي. په غسل کې درې فرض دي، هغه دا دي: نمبر 1 خولې ته اوبه اچول فرض دي. نمبر 2 پوزې ته اوبه اچول فرض دي. نمبر 3 په ټول بدن باندې یو ځل اوبه اچول فرض دي. د غسل سنت، د سنتو په پرېښودو سره اگر چې غسل صحیح کیږي مګر په ثواب کې کمی راځي. په غسل کې و سنت دي، هغه دا دي: نمبر 1 د غسل نیت کول سنت دي. نمبر 2 دواړه لاسونه د مړوندونو پورې وینځل سنت دي. نمبر 3 وړه او لویه استنجا کول سنت دي. نمبر 4 په کوم ځای چې ګندګي لګېدلې وي هغه ځای وینځل سنت دي. نمبر 5 په ټول بدن باندې 3 ځله اوبه اچول سنت دي. نمبر 6 ټول بدن مګل سنت دي. نمبر 7 د سنت طریقې مطابق غسل کول سنت دي. د غسل مکروهات، په غسل کې په مکروه عمل سره غسل نه خرابېږي لیکن ثواب کې کمی کیږي. په غسل کې 4 مکروهات دي، هغه دا دي: نمبر 1 د بربنډې په حالت کې قبلې ته مخ کول یا شا کول مکروه دي. نمبر 2 د بربنډې په حالت کې خبرې کول مکروه دي. نمبر 3 اوبه ډېرې استعمالول یا دومره لږې چې غسل پرې سم ونشي مکروه دي. نمبر 4 د سنت طریقې نه خلاف غسل کول مکروه دي. اوس د غسل صحیح طریقه کومه ده د سنت موافق؟ نو د غسل صحیح طریقه دا ده چې اول به بزله کې دا نیت او اراده وکړي چې زه د پاکۍ حاصلولو دپاره او د مانځه د جایز کېدو دپاره غسل کوم. بیا به دواړه لاسونه د مړوندونو پورې 3 پیرې ووینځي. بیا به لویه او وړه استنجا وکړي. بیا که په بدن ظاهري پلیتي وي نو هغه به لرې کړي او دغه ځای به ووینځي. بیا به اودس یعنې چارندام وکړي. په اودس کې به ښه غړغړه او پوزې ته اوبه راکاږي که روجهدار نه و. که چېرې د غسل خانې ځمکه کچوي نو د اودس کولو په وخت کې به خپې نه وینځي بلکې د غسل په اخره کې به یې ووینځي. د بربنډې په حالت کې به نه قبلې ته مخ کوي او نه به قبلې ته شا کوي او نه به څه خبرې کوي. بیا به 3 پیرې په سر اوبه واچوي او بیا به 3 پیرې په ښی طرف او 3 پیرې په ګس طرف اوبه واچوي او بدن به ښه ومږي. بس دا د غسل پوره او صحیح طریقه ده.